अस्सलाम वालेकुम 2026 कंप्लीट कोर्स द क्रिप्टो आगा कसानो द पारा چې د چا چوک وی سو آنلاین ارنینګ کول غواړي دا کمپلیټ کورس فری اف کاسټ تاسو ته ملاويږي په دې یوټیوب چینل په دې کورس کې بسوي په دې کورس کې به تاسو ته ملاويږي د کریپټو کمپلیټ انفارمیشن بلاک چین انفارمیشن ټیکنیکل انالیسس څنګه کولای شي سکلپینګ څنګه کولای شي سپورت ټریډینګ څنګه کوین فایند اوټ کولای شي کتم غواړي آنلاین ارنینګ وکي کمپلیټ کورس وکي زموږ کورس بالکل فری دی تاسو ته ډیر خلک دا آفر کوي چې اکیډمیز یا پیډ کورس زمونږ دا کم کورس چې دی څومره زموږ کمیونټي ما ګوري دوته نن پورې موږ څومره هم انفارمیشن ورکړي یا څومره هم موږ سیګنلز پرووایډ کړي دا ټول نالج به تاسو ته په دې کورس کې ملاويږي کتم غواړي پروفیټیبل ټریډر جوړ شي پورا کورس وګورئ او په دې کورس کې به ان شاء الله تاسو ته هغه ډیټا موږ شیر کوو چې کم پروف وي هغه ډیټا به شیر کوو چې د کم نه تاسو خپل لایف چینج کولی شئ سبا وي په دې ټریډینګ کورس کې خاجي کریپټو ټریډینګ شروع کولو نه مخکې موږ ته دا آیډیا پکار دی چې کریپټو د څه شی کریپټو کرنسی سوي کریپټو کرنسی موږ سره داسې کرنسی وي چې پاغې ونی د چا کنټرول نشته دا کرنسی ولې راغله د دې ضرورت ولې راغې دنیا ته د دې ضرورت ځکه راغې که تاسو ګورئ په دې ټایم کې موږ سره په دنیا کې پیپر کرنسی ټریډ کیږي مطلب تاسو که بینک ته ځئ هلته تاسو پیپر کرنسی وي کم چې موږ سره 5000 1000 کم دا نوټونه دي د ته پیپر کرنسی وي په دې کې لګي مسلې وي که دا غې نه مخکې موږ خبرو وکړو دا غې نه مخکې موږ سره کموډیټیز مطلب ګولډ سیلور کوینز په دنیا کې دا چلیدل که دا غې نه مخکې موږ خبرو وکړو زموږ سره په دنیا کې مطلب ایکسچینج به د ګوډز کېدو اوس چې دی هغه د کریپټو کرنسی زمانه دا یا دور دی د دې ضرورت ولې راغی که څنګه د ګوډز کله چې بارټر سیستم په دنیا کې چې ګوډز په ایکسچینج کېدل چاول په ځای به تا ته چینه میلاوي ده چینه په ځای به درته ټماټر میلاوېدل په هغې کې مسلې دا وي چې کله چا به چاول اغوستل د ټماټرو په ځای نو هغه ټماټر کوانټټي به ډېره وه او چاول به ورته کم میلاوېدل دا هم یو ایشو وه نو بیا دنیا چې را ټایم سره ترقي کوي او د هغه چاولو په ځای یا د هغه ټماټر بارټر سیستم چې کوم د هغې په ځای چې دی هغوی کوینونه لانچ کړل مطلب سکې والا کوینونه به هغه چې د بارټر سیستم نه ډېر زیات ښه مطلب هغې دپاره تا ته د دې ضرورت نه و چې تا سره به خامخا چاول وي نو ته به بل آیټم اخلي که تا سره څه نه وي تا سره کوین وي په هغې ونې هم ته بیا ټریډ کولی شي نو کوین چلیدل خو په کوین کې مسله دا وه چې ډیر زیات کوین کیری کول وزن به مو او ډیر زیات په یو ځای کیری کول چیرې هغه یو پرابلم و د هغې حل دپاره دنیا کې پیپر کرنسی راغله کم نوټونه چې 5000 10,000 پاکستانی یا ډالر دی یورو دی درهم دی پیپر راغله په دې پیپر کې څه پرابلم دی پیپر کې دا پرابلم دی فار ایگزامپل کته د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته چاته پیسې لګي ته به ول بینک ته ځي بینک کې به لاین کې ودرېږي ستا به ټایم لګي بیا کېدای شي په هغې ونې د ګنټونو والا ورځې لګي که ته چاته پیسې لګي نو کریپټو کرنسی راغله هم دې دپاره چې دا کم ګیپ دی مطلب ته چاته پیسې ټرانسفر کوي د دنیا د کم ګوټ نه هم هغه ته په کریپټو کرنسی د څه منټونه والا څه سیکنډونه والا په منټونو کې ته دا ټرانسفر کولی شي نو کریپټو کرنسی چې دا بیا بیل یو بلاک چین په ترو ونی دنیا ته راغله اوس بلاک چین څه شی دی که تاسو ګورئ په دنیا کې 2008 کې یو ایس کې کم کرایسس راغلی و فاینانشل کرایسس آلموسٹ 11 ټریلیون ډالر سمثینګ ایگزیکټ ماته ډیټا یاد نه ده خو داسې یو کرایسس راغی کرایسس ولې راغی چې دا کم پیپر کرنسی دا د سټیټ په کنټرول کې وي دا د بینک په کنټرول کې وي نو بلاک چین کانسیپټ هم اصل کې دا و چې داسې کرنسی راشي چې زما وي نو اونرشپ یې ما سره وي د بل چا وي د هغه اونرشپ وي په دې کې تھرډ پرسن انوالو نه وي نو بلاک چین کم آئیډیا دا هغه د ډي سینټرلایزیشن اوس بلاک چین څه شی وي بلاک چین داسې بلاک جوړیږي انټرنیټ په ترو باندې چې په هغې کې ستا ریکارډ سیو کیږي لایف ټایم دپاره مطلب بلاک چین کې که ته یو ټرانزیکشن وکړي یا څه ډیټا دې واچوله پکې ایډ دې کړه هغه لایف ټایم دپاره په هغې کې ایډ شوه نه په هغې کې چینجز کیږي نه هغه ته ډیلیټ کولی شي د لایف ټایم دپاره دا ډیټا به ستا سیف وي نو په دغه کانسیپټ باندې بیا ټوکنې بیټ کوین د کوم بیټ کوین چې تاسو نن سبا ګورئ کریپټو کرنسی ده
او دا هم بلاک چین ټیکنالوژي باندې جوړ شوی دی. په دې کې نه ته چینجز کولی شي، دا د دې اونرشپ نه سټیټ سره وي، نه په دې کې تا نه دا څوک په اسانۍ سره هیک کولی شي. که تاسو بینکینګ سیسټم وګورئ هغه هیک کیدی هم شي، دا فراډ سیسټم پکې ډیر وي، ټرانسپیرنسي پکې نه وي. د بلاک چین دا فایده ده چې په دې کې ټرانسپیرنسي هم وي، که ته ټرانزیکشن وکړې هغه هم ټرانسپیرنټ وي، دا سیف هم ډیر زیات وي. خو د دې خپله طریقه ده، په کومه طریقې باندې ته یې سیف کولی شي، کوډ والټ، هاټ والټ یا نور داسې والټ د دې وي، په هغې کې ته دا سیف ایښوی شي. اوس که مونږ د کرپټو کرنسي خبرو کو نو دنیا کرپټو کرنسي ایکسپټ کړه، ځکه پیپر کرنسی نه چې ته یو نوې کرنسی طرف ته شفت کیږي، د هغې مطلب دا دی چې دا به څه پرابلم سالو کوي. مطلب دا دی چې د پیپر کرنسی نه به ښایي په اول دنیا لږ لږ دا ایکسپټ کوله، او اوس تقریبا پاکستان چې دی هغې پراپر دا ایکسپټ کړه. دغه شانې نور کنټریز دي، یو ایس دي، هلته د کرپټو کرنسی کمپلیټلی لیګل ده. نو کرپټو کرنسی زمونږ را روان دور دی، خو په دې کې مونږ په څنګه طریقې ونې ټریډ کولی شو، په څنګه طریقې ونې کرپټو کرنسۍ نه مونږ فایده اخیستی شو. نو دا کورس چې دی د دې دپاره دی چې تاسو د کرپټو کرنسۍ اهمیت نه خبر شئ، د کرپټو کرنسۍ راتلونکي ټایم کې ستاسو په لایف باندې د دې څه امپیکټ کیدی شي، او په کومه طریقه تاسو په کرپټو کرنسۍ کې ټریډ کولی شئ او ځان پروفیټیبل جوړولی شئ، یا تاسو په دې کې خپل لایف چینج کولی شئ. څنګه تاسو ته پته ده پیپر کرنسی مطلب نن سبا چې کوم بینکینګ سیسټم دی، تا سره که پیسې وي ته به څه کوې، هغې دپاره به اکاونټ جوړئ، بینک ته به ځې، هلته به ډیپازټ کوئ. کرپټو کرنسي چې ده د دې بینک چې کوم دي هغه دي ایکسچینجز. ایکسچینجز څه شی وي؟ ایکسچینجز داسې وي چې چېرته ته کرپټو کرنسي اخیستی شي او سیل کولی شي. داسې کرپټو کرنسي په مارکیټ کې شته چې د هغې قیمت یو څو کاله مخکې $1 نم کمو، او نن 50,000 $1,00,000 چې د هغې قیمت دی. د بیټ کوین اگزامپل به واخلو. بیټ کوین تقریبا 2008 کې د دې څه ویلیو نه وه، 2015 پورې هم د دې دومره ویلیو نه وه، خو د هغې نه بعد د دې قیمت اپ کېدل شروع شول. د دې قیمت څنګه خیږي، یا د یو کوین قیمت لکه بیټ کوین دی، د دې قیمت وس که $1,00,000 دی، 90,000 دی، دا ولې دی؟ د دې شاته کم لوجک دی، هغه دی سپلای اینڈ ډیمانډ. څومره چې زیات خلک یو کوین بای کوي او سپلای د هغې کمه وي، نو د هغې قیمت به اپ کېږي. نو بیټ کوین ځکه په دې ټایم کې 80,000 1,00,000 دې رینج کې د دې قیمت چلیږي. خو تاسو دا پرډکټ کولی شئ چې مخکې د دې قیمت به څه وي. که اوس نه یو بیټ کوین واخلي ځان سره کېدي، ضروري نه ده ته پوره بیټ کوین واخلي. بیټ کوین ته یو پورشن هم اخیستی شي، د $10 هم اخیستی شي، د 20 هم اخیستی شي، او د 1,00,000 هم اخیستی شي. راتلونکي کم ټایم دی کله چې د کرپټو کرنسي کمپلیټلی دنیا کې ایکسپټ شي، نو ویل کېږي چې د دې قیمت $1,000,000 ته تللی شي. کرپټو کرنسي موږ اسانۍ سره چېرته اخیستی شو؟ په ایکسچینجز کې. ایکسچینجز کومې دي؟ بایننس نوم به تاسو اورېدلی وي، بایننس، OKX، فیټ میکسي، دا ایکسچینجز دي. په دې کې دا کرپټو کرنسي تاسو اخیستی شئ، په دې تاسو ټریډ کولی شئ، او څنګه په دې کې تاسو پروفیټ جوړولی شئ، پیسې ګټلی شئ. دا طریقه به درته زه په دې کمپلیټ کورس کې ښیم. خو د ټولو نه مخکې چې موږ کم سټارټ اخلو چې کرپټو کرنسي نه موږ څنګه فایده اخیستی شو، د دې ټریډنګ کې موږ څنګه پیسې ګټلی شو، څنګه خپل لایف چینج کولی شو. د ټولو نه مخکې خو تاسو ته پکار وي چې تاسو یو اکاونټ وي په ایکسچینج کې. په کوم ایکسچینج کې؟ بایننس د ټولو نه په ټاپ کې دی. نو موږ به د بایننس اکاونټ جوړو، او د طریقه درته سټیپ بای سټیپ د اکاونټ جوړولو طریقه، بیا ټیکنیکل، فنډامنټل، ټریکس، دومره هم آنلاین ارننګ طریقې دي، ټول به درته په دې کورس کې زه کمپلیټ کوم. راځئ د ټولو نه مخکې اکاونټ جوړ کړو. اکاونټ جوړولو لپاره سمپل طریقه ده، راځئ ما فالو کوئ، په دې طریقې باندې تاسو اکاونټ جوړولی شئ. حاجی نن سیشن کې به زده کوو څنګه موږ په ایکسچینج باندې اکاونټ جوړولی شو، څنګه موږ اکاونټ ویریفای کولی شو، او څنګه ډالر اخیستی شو، سیل کولی شو، څنګه ټریډینګ کولی شو، څنګه کوینز اخیستی شو یا سیل کولی شو. کمپلیټ طریقه به تاسو ته په دې سیشن کې ښیم. راځئ د ټولو نه مخکې کوم ضروري دی زموږ د بایننس اکاونټ، څنګه بایننس اکاونټ جوړیږي او ویریفای کیږي، دا یې زده کوو. د ټولو نه مخکې به تاسو راشئ، کوم ویډیو چې ګورئ د دې په اولني کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي، یا به په ډسکرپشن کې وي. دې نه علاوه که تاسو غواړئ دا لینک به تاسو ته میلاو شي زموږ د فیسبوک په پیج
پیج باندې په ډسکرپشن کې دا لینک ته پدې به کلیک کړئ. کله چې تاسو پدې لینک کلیک کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. دلته تاسو کته شي کله چې الریډي اکاونټ وي دلته به لاګ ان کړئ. خو دا بالکل بګنرز لپاره دی چې کوم بالکل سٹارټ نه اکاونټ جوړول غواړي طریقې زده کول غواړي نو بالکل دلته به راشئ کریټ ا بایننس اکاونټ دلته به کلیک کړئ. کله چې تاسو پدې کلیک کړئ نو داسې انټرفیس به راشي. دلته به تاسو نه د فون نمبر یا جیمیل غواړي نو موږ دا اکاونټ جوړو په جیمیل ونی راځي دلته به ورکو خپل جیمیل نه بعد به دا موږ ټیک کو کدا ټیک نه وي ټیک اینڈ کنټینیو. کله چې تاسو په کنټینیو کلیک کړئ نو تاسو جیمیل ته به یو کوډ راشي. هغه کوډ په تاسو کاپی کړئ او دلته به پیسټ کړئ. راځئ ګورو خپل جیمیل. دا تاسو کته شي بایننس طرف نه موږ ته ایمیل راغی او دلته موږ ته دا کوډ ملاو شوی دی. دا او ټي پی کوډ به موږ کاپی کو کاپی او دلته به دا پیسټ کو پیسټ او بیا به کلیک کو په کنټینیو. دا ګورئ اوس به تاسو نه غواړي پاسورډ. دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکوئ. پاسورډ به څنګه اولنې کم لفظ دی هغه به موږ سره کیپیټل وي. فار ایگزامپل پاکستان دی نو پی به نه لیکئ ورکوټه دا به تاسو لیکئ کیپیټل پی به لیکئ بیا ا کے آئی پاکستان. کم سے کم اته لفظونه تاسو لا پکار دي او ور سره کم سے کم یو هنسای مطلب که تاسو پاکستان صرف ورکئ یا بل څه پاسورډ ورکئ او انسای ور سره اډ نه کئ نو تاسو پاسورډ با دا نه ایکسپټ کئ. کم سے کم پاکستان دی 1 دا سیم کولای شي یا 1 2 3 دا د پاسورډ طریقه ده او بیا به کلیک کئ په کنټینیو باندې. دلته موږ ورکو خپل پاسورډ اینڈ کنټینیو. څنګه چې تاسو په کنټینیو کلیک کو دلته به تاسو ته راشي آپشن. کدا آپشن تاسو ته راشي چې تاسو چا انوایټ کړی تاسو کوم انوایټ کړی نو دلته به تاسو سو ورکئ یس پدې یس په کلیک کړئ. کله چې په یس کلیک کړئ نو دلته به تاسو راشي ریفرل آی ډي مطلب د ریفرل آی ډي د چا ده نو زما آی ډي که یوز کول غواړئ هغه دا ده. دلته به خپل ریفرل آی ډي یوز کوم. دلته به موږ ورکو ریفرل آی ډي. زما ریفرل آی ډي دا 54987296 دا ریفرل آی ډي دا تاسو هم یوز کړئ او بیا به کلیک کړئ په نیکسټ باندې. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک کړئ نو تاسو اکاونټ به دلته داسې راشي. دلته جوړ شو تاسو اکاونټ د بایننس خپل جیمیل اینڈ پاسورډ باندې دا اکاونټ تاسو لاګ ان کولای شئ. دا غي نه بعد به موږ څه کوو ویریفای. تاسو به اکاونټ دلته ویریفای کړئ. وس به تاسو ته یا د ویریفای آپشن راشي ویریفای نو یا به تاسو ته آپشن راشي چې ډاونلوډ کړئ بایننس. بایننس تاسو ډاونلوډ کولای شئ پلی سٹور نه یا آی او ایس څوک یوز کوي هغه د اپ سٹور نه ډاونلوډ کولای شي او که څوک یوز کوي انډراید هغه د پلی سٹور نه. التم تاسو ویریفیکیشن کولای شئ. خو راځئ دلته ویریفیکیشن کو. ویریفیکیشن لپاره څه پکار وي کلیک بکای پدې ویریفای ناو باندې. دلته به تاسو کته شئ ریزیډنسی تر کم ملک کې فار ایگزامپل د پاکستاني دلته به تاسو کلیک کړئ. پاکستان الریډي پکې راغلی دی. کته د افغانستاني دلته به لیکي افغانستان او کپ د پاکستاني نو دلته به لیکي پاکستان. نو موږ د پاکستان په آی ډي باندې دا ویریفای کو. موږ د پاکستان نه د اکاونټ جوړو نو دلته به موږ ورکو پاکستان. ځکه ما سره ان آی سی د پاکستان د پاسپورت د پاکستان دی او ډرایوینګ لایسنس هم د پاکستان دی نو زه به پاکستان آپشن سلیکټ کم. او که تاسو سره د یو ایس کارت وی یا پاسپورت وی تا دلته یو ایس ورکولای شي. که تاسو سره د بل کنټری وی په کم کنټری کې ته پاتې کیږي دا غزه تاسو سره ډاکومېنټس وی نو د هغه ملک تاسو سلیکشن دلته کولای شي. دا غیر بعد به موږ راشو دلته نېشنل آی ډي ان آی سی ونی کول غواړم که پاسپورت ونی که تاسو سره ان آی سی په ان آی سی کولای شي او که پاسپورت د سره اویلیبل وی په پاسپورت تاسو ویریفای کولای شي. نو په دې ټایم کې به کلیک کم NIC زه په NIC باندې به د اکاونټ ویریفای کوم اینڈ کنټینیو. په کنټینیو به کلیک کم. دلته درته به آپشن راشي ډاکومېنټ ویریفیکیشن. که تا سره په موبایل کې الریډي تا د NIC یا د پاسپورت تصویر وی هغه تاسو دلته اپلوډ کولای شئ او که نه وي ډایرکټ تاسو پکچر هم اخیستی شئ. ډایرکټ پکچر دپاره ټیک پکچر باندې به کلیک کړئ او بیا به په کنټینیو کلیک کړئ. ښه دلته ماته وایي چې دا ډیوایس بایننس دپاره کیمرې پرمیشن غواړي. دا به الاو کو. که تاسو ته د آپشن راغی الاو باندې کلیک کړئ او که رانغی اګنور کړئ او تصویر به والي خپل د NIC خپل دا تاسو کتی شئ. په دې ټایم کې مونږ د ایپ نه دا ویریفای کوو. دا به خپله سکین شي او تا ته به وایي چې ډاکومېنټ سایډ چینج کا. نو دلته به اوس مونږ د ډاکومېنټ بیک سایډ دیته شو کو. خجی و چیکنگ امیج کوالٹی چیک کیږي. ښه
د دې نه بعد به تاسو ته وی لایونس چیک، مطلب په دې ټایم کې بس تاسو خپل فیس دلته ویریفای کوئ. تاسو بس وکئ څنګه دا تاسو کته شي دلته دا کارټون چې څنګه موو کوي، مطلب د سر برکې نو تبم سر برکې د کته کوي تا تبي اخو وګوره او دې سایت ته وګوره، نو هغه نه بعد بس تا اکاونټ ویریفیکیشن کمپلیټ شي. راځي دا طریقه درته مخه. دلته به تاسو کلیک کوئ په کنټینیو باندې، کنټینیو باندې کلیک. ها دلته به تاسو خپل فیس راولئ، تاسو فیس ته موو کلوزر خپل فیس باندې ځکئ اینڈ سکین. تاسو پروسس روان شو د کنفرم کېدو او دلته راغی تقریبا تاسو کمپلیټ ډیټیل، مطلب د چا اکاونټ دی وکاس خالد اولریډي د ما اکاونټ خوشتا خدا تاسو په کولو د پاره د بل چا په آی ډي ونی د اکاونټ جوړو. دلته په تاسو ګوره ډیټ اف برث ټیک ته تاسو کم ډیټس دی ان آی سی کې هغه دلته میچ کوي، که میچ کوي برابر وی ټیک وی نو تاسو به په کنټینیو کلیک کوي، او که برابر نه وي نو دا دلته تاسو مینولیم چینج کولای شئ، خو زیاده تر دا برابر وي نو دلته به تاسو کلیک کوي په کنټینیو. دوباره به په کنټینیو کلیک کوي او دا غي نه بعد به تاسو ته وی چې تاسو کار کوي سټوډنټ یا امپلوي یا ان امپلویډ صحیح ته تاسو بدلته. فار ایگزامپل ته سټوډنټ په سټوډنټ به کلیک کی، کته دلته امپلوي په امپلوي به کلیک کی، خو سنه سونه به دلته کلیک کی او دا غي نه بعد کنټینیو. بیا به درته وی پلیز انډیکیټ یور ورک انډستری، مطلب تاسو کار کوي نو دلته سنه سبا اګریکلچر ورک یا بل څه ورک چې سم ورک هغه دلته اډ کا اینڈ بیا بس تا اکاونټ لاړ شي انډر ریویو. دا به تقریبا یو غنټه کې دنده درته وی چې ستا ویریفیکیشن پاس شو یا فیل. نو تقریبا 99% کیسز کې د چا اکاونټ نوی جوړ فرست ټایم جوړي نو دا غو اکاونټ کلیئر کیږي او اکاونټ جوړیږي. ټیک دا دغه اکاونټ په 99% کیسز کې اکاونټ چې دی هغه بالکل اسانۍ سره جوړیږي او 1% د سیوی چې یا به ان آی سی کې مسله وي یا لایټینګ مسله وي، کله چې تاسو لایف کم فیس ویریفیکیشن کوي دا غي نه علاوه څه قسم مسله دی کې ناراضي. گو ټو هوم پیج، موږ به هوم پیج ته لاړ شو، اوس به موږ مین اکاونټ ته ورشو. دلته به انتظار وکړو چې زموږ څومره ټایم کې دا اکاونټ ویریفای کیږي. دلته استاده پورا مارکیټ خي خو څه لیمیټډ داتا دلته آپشن درکې ځکه ویریفیکیشن نه بعد به کمپلیټ آپشن تاسو کولاو شي. نو دا بالکل اسانه طریقه ده د اکاونټ جوړولو او ویریفیکیشن. د دې نه بعد چې کومه طریقه ز تاسو ته خیم هغه به وي چې څنګه تاسو ډالر اغستې شي یا سیل کولای شي، او بیا به ټریډ طریقه درته خیم څنګه ټریډ اغستې شي، څنګه فیوچر ټریډ سپورت کوین څنګه اغستې شي، ون بای ون به ټول تاسو سره شیر کوم. دا کورس مونږه بالکل د ایڈوانس لیول نم شروع کولای شو یا د میډ لیول نم شروع کولای شو، خو صرف او صرف هغه خلکو د پاره چې کوم بالکل نوی دي نو هغه ته آسانی وي. سټپ بای سټپ به مخکې ځو ایڈوانس لیول پورې او کمپلیټ سټریټجیز ایچ اینڈ ایوریثینګ به تاسو ته په دې کورس کمپلیټ کوم. حاجی وزګورو زمنګ بایننس اکاونټ ویریفای شوی دی یا نه، په دې 3 ډاټ به کلیک کو او دلته به مونږ ته شو چې اکاونټ زمنګ ویریفایډ دی. د اکاونټ ویریفایډ کول نه بعد وس مو ټریډینګ هم کولای شو، ډالر اغستیم شو او سیل کولم شو. د ټولو نه مخکې به زکو ډالر څنګه اغستې شو او سیل کولې څنګه شو. بیا به راځو ټریډینګ طرف ته. ډالر اغستلو د پاره تاسو به څه وکئ، دا ګوره زموږ سره دلته بالکل په باټم کې د آپشن دی ایسټ، فیوچر، ټریډ، مارکیټ اینڈ ہوم. په دې ہوم به کلیک کړئ. الریډي زموږ په دې ہوم کلیک ته بیا به راشئ دلته د 3 ډاټ ته. دا 3 ډاټ ته په دې به کلیک کړئ. کله چې په دې تاسو کلیک کو دلته به تاسو ته آپشن راشي پی ټو پی. په پی ټو پی به کلیک کړئ. پی ټو پی باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو د آپشن راشي بای، کتا غستل غواړي ډالر، که سیل کول غواړي په سیل به کلیک کې د آپشن به راشي. ټیک ده. نو په دې ټایم کې به ډالر قیمت تاسو کته شي، دا ډالر قیمت ته، دا ډالر قیمت ته، دا ډالر قیمت ته، کده دې کس نه اخلي، کده د نه اخلي، کده د نه اخلي، یا په دې کې نورم د څه کسان دي چې هغه ډالر سیل کوي نو د دونه تاسو ډالر اغستې شي. څنګه به اخلي طریقې درته خیم. تاسو به که تاسو ډالر اخلي نو ډالر د پاره فار ایگزامپل که تاسو سره
د بینک اکاونټ وي یا ایزی پیسې وي نو د هغې دپاره به فلټر ولګوئ چې اساني درته جوړ شي او په اسانه طریقه ډالر واخلئ. څه به وکئ د ټولو نه اسانه طریقه او سیکیور طریقه دا ده چې دلته بای ونې کله ستاسو کلیک وي بیا به راشئ تاسو دلته فلټر ته په دې فلټر به کلیک کئ. په دې فلټر چې کله تاسو کلیک کو دلته به راشي د 100 روپو ته ډالر اخلي. فار ایگزامپل زه اخلم د 2000 یا د 3000 روپو ډالر اخلم نو دلته به زه ولیکم 3000. نو زما په فلټر کې به کسان راشي چې کم د 3000 روپو ډالر سیل کوي. په څومره ټایم کې نو دا آل چې دا بالکل خره کته زر راته پکار دی 15 منټ به سلیکټ کې خو زه په دې ټایم کې آل ونه کلیک کم او په دې آل کې مطلب زبا پکې بیا خپل ګورم چې د چانه واخلم. اوکې دا غینه بعد میتھډ ته په بانک ونه اغستل غواړي کته ایزی پیسې باندې اغستل غواړي میزان بانک مطلب تا سره کم ट्रांसफर د गेट वे دا په کم ونی ته پیسې ټرانسفر کوي. فار ایگزامپل ته ما سره ایزی پیسې دا اکاونټ می نشته نو صرف او صرف په ایزی پیسې کلیک کې نو تا ته هغه کسان بیا شو کیږي چې کم ایزی پیسې منی ډالر سیل کوي. کته ما سره ایزی پیسې دا ما سره بانک هم دی ټول آپشن را سره شته نو بیا په آل کې نو په دې ټایم کې زه په ایزی پیسې اخلم نو زه به کلیک کم په ایزی پیسې باندې ایزی پیسې دا شو. د دې نه بعد کنټری ریجن مطلب ته پاکستان کې پاکستان ورکولای شي افغانستان کې افغانستان سلیکټ کولای شي خو په دې ټایم کې به آل کم د آل آپشن به پرېخ دی او بیا به راشي دلته به ډن کوي. فلټر زمونږ ولګېدو فلټر زمونږ ولګېدو خو دلته به ګورئ تاسو دلته ویریفاید مرچنټ دا آپشن چې دی دا به بای ډیفالت آن وي چې دا وي مطلب دا به هغه کسان وی چې کم ویریفاید مرچنټ وی کم ډالر سیل کوي نو دلته د سکیم چانس به کم شي او که دا آپشن تاسو کولاو کو نو دلته د سکیم چانس تاسو سره کېدای شي چې تاسو سره سکیم وشي ځکه دلته هر یو کس راتلی شي سیل کولی شي خو تا دلته صرف اور صرف ویریفاید مرچنټ سلیکټ کو او دا را پاسه کوم آپشن دی دا به هم بند کړئ. تاسو د صرف اور صرف جن ون کسان راشي ډالر سیل کولو د پر او څه قسم سکیم تاسو سره ونه شي او دلته په کنفرم باندې کلیک کړئ. دلته موږ سره کسان دي میسټر ایکس اولې دی دام سیل کوي کویک کرنسی دام سیل کوي دا ګوره دا اول نه چیرې د ریټ 284.20 د بل ریټ لکشانی ګران دی چې څنګه ډاون زی ریټونه ګران دي نو په دې ټایم کې به موږ اخلو د کویک کرنسی والا نه دا هم ویریفاید دی د 98.31 دا تاسو کته شي د رینکینګ دی پرسنټیج دی کمپلیشن. د دې نه علاوه کوشش دا کوئ په کم ان آی سی یا د چا په نوم باندې د بایننس اکاونټ تاسو رجسٹر کړی وي ویریفای وي د هغه بانک اکاونټ یا د هغه کس ایزی پیسې نه تاسو ټرانزیکشن وکړئ چې بایننس تاسو ته بیا وروسته سپورټ هم درکوي که څه قسم سکیم کیږي او थर्ड पार्टी نه به تاسو بچئ. فار ایگزامپل که دا اکاونټ ته موږ سره د وکاس او تا ایزی پیسې د علي استعمال کی نو پدې کې د علي چې دا به تھرد پرسن راشي او تھرد پرسن چې هغه بایننس نه ایکسپټ کوي نو کوشش دا کوي د چا اکاونټ وي د هغه کس په نوم باندې کوشش دا کوي د چا اکاونټ وي د هغه کس بانک اکاونټ استعمال کوي یا ایزی پیسې استعمال کوي نو تاسو ته به پرابلم نه وي. خو راځي موږ به اوس به ډالر اخلو ډالر اغستلو د پاره په دې بای به اوس کلیک کو بای څنګه موږ په بای باندې کلیک کو نو دلته موږ ته به د 3000 چې دی هغه 10.50 ډالر ملاویږي او ایزی پیسې اونلی دا آپشن دی موږ سره اوکې اوس برا شو دلته پلیس آرډر په دې به کلیک کو پلیس آرډر نیکسٹ اینڈ ډن. اوس به په دې ځای کې په دې چیټ به کلیک کو او دې کس نه به در ډیټیل غواړو او کېدای شي آلریډي در ایزی پیسې موبایل اکاونټ موږ سره دا وي دا تاسو کته شي نو اوس به دې کس ته موږ ایزی پیسې وکړو 3000 او بیا به دا غي سکرین شاټ دلته اپلوډ پیمنٹ پروف کې ورکو. راځي دا طریقه هم درته خېما راځي دته ایزی پیسې وکړو دا تاسو کته شي دا ایزی پیسې نمبر دی او دې ځای کې ایزی پیسې ډیجیټل اکاونټ ټایټل چې دی هغه موږ سره عطاور رحمان دا راځي او دلته دا لیکلیم دي تھرد پارٹی پیمنٹ ناٹ الاو مطلب تاسو به تھرد پارٹی د چا اکاونټ وي هغه نه به پیمنٹ کوي د غې نه علاوه د بل چا اکاونټ نه به پیمنٹ نه کوي. راځي مونږه د 3000 سند کو 3000 د کسٹم سند کړي اینڈ اوس به د تمنګ ورکو سکرین شاټ د پیمنٹ سکرین شاټ دلته مونږ اپلوډ کو او په دې ټیک به مونږ کلیک کو اینڈ ټرانسفر اینڈ نوټیفای زمونږ ورته په چیټ کې سکرین شاټ هم لاړ او اوس به د مونږ ته کم ډالر
ډالر دی 10.50 دا به موږ ته ریلیز کی د بالته ویریفای کی چې واقعي ماته ډالر میلاو شول یا میلاو نه شول ان کې دلته سم مسله راځي نو تاسو بایننس ته اپیل کولای شئ ځکه دا ډالر چې د بایننس سره سټک وي د سینوي چې دا کس پتا سره سکیم وکي ته کله هم دغه طریقې استعمالای چې کله تھرد پارټي پیمنٹ نه استعمالای کله تخپل اوریجنل بینک یوز کوي او ستا د بایننس اکاونٹ او د بینک اکاونٹ یا ایزی پیسہ هغه سیم وي نو بیا به تاته څه قسمه مسله نه راځي څه قسمه سکیم به تاثر نه کیږي اوس به دا کس د دې ریویو کی او د به موږ ته د 3000 روپو ډالر چې هغه به دلته ټرانسفر کی او کته غواړي چې زه د کس سره د کم مرچنټ چې دی کم چې ډالر سیل کوي د سره خبرې وکم چیټ وکم نو دلته ته د سره خبرې هم کولی شي خو یاد ساتئ کوشش دا کوئ چې واتس اپ کې چاته سکرین شاٹ ملېږئ څه قسم هم چیټ کوئ دلته کوئ که سبا له څه قسمه سکیم کیږي نو بایننس سره به پروف وي او هغه به تاته هغه ډالرې د دې کس نه اخلي تاته به یې درکوي که ته ورشې کدلتا اکثر کیسونه د سکیږي سکیم هم د سکیږي چې کسان سکیمران راشي او هغه تاسو وی چې یار دا واتس اپ نمبر دی په دې ما سره کانټیکټ وکړه تور سره کانټیکټ وکي او الته تلاړ شي هغه ته پیمنٹ وکي او ډبل چا پنوم بني یا په واتس اپ کې تا هغه د یو اکاونټ راکی چې په دې ته پیمنٹ وکا او کله ته هغه ونه پیمنٹ وکي نو هغه اکسپټیبل نه وي بایننس درته وی چې یاره تا خو چیټ آوټ کړی دی واتس اپ موږ ذمہوار نه یو موږ صرف او صرف ریسپانسیبل یو خپل د چیټ کدل د څه قسم ته خبري کړی وي دا غي موږ ریسپانسیبل یو څه قسم سکیم تا سره زموږ په پلیټ فارم شوی هغه ته موږ واپس کولای شو که واتس اپ ته لاړی یا بل دسه چیټ پلیټ فارم ته لاړی چې چرته بایننس نه وي انوالو نو تا سره سکیم کېدای شي څه قسمه خبرې کوي دلته کولای شي دلته ستا ټول ریکارډ بایننس سره وي خو چې زموږ ډالر موږ ته میلاو شو او د کس موږ ته ډالر ریلیز کړل راځي ګورو اوس چې موږ ته $10 میلاو شوي دي او کنه دا به ریفریش کو دا تاسو کته شي go to the wallet your account has been credited with 10.5 USDT مطلب 10.5 USDT موږ ته میلاو شول خو جی دا موږ سره د پی ټو پی طریقه څنګه موږ ډالر واغستل او څنګه پروسس موږ وکړو آی هوپ دا پروسس بم تاسو زده کړئ که تاسو ډالر اخلئ په دغه طریقه تاسو ډالر اغستې شئ او که تاسو سیل کول غواړئ نو سیم بای په ځای په سیل کلیک کړئ او په هغه طریقې باندې تاسو سیل کولی هم شئ د داسې نورې ویډیوز بم زموږ په چینل پرتی وي د سیل کولو دپاره هغه هم تاسو کتی شئ دې ځای کې تاته ستا ډالر شو کوي فار ایگزامپل $10.5 دی دلته آر ایس کې درته شو کوي چې دومره پی کې آر جوړیږي د 10.50 نه اصل ډالر په دې ټیم کې موږ سره دی 10 د پی ټو پی چلی زکو څنګه ډالر اغستې شو ټیک دا چې کله پروفټ وکي بیا د سیل کولو چلو مې زکو خو سیمه طریقه را سیل کولې هم په هغه طریقې شي مطلب الته بای ونی موږ بای کړل اوس په سیل باندې چې کلیک کې نو تاسو څومره ډالر ته سیل کولې شي تاسو په پیمنٹ راشي او هغه نه بعد ریلیز دغه طریقه ده اوس راځه دې کې موږ ټریډینګ څنګه کولې شو کوین څنګه اغستې شو یو کوین دی دا غي قیمت ته فار ایگزامپل دې ټیم کې $2 ته وې دا کوین واخلم او چې کله د $100 ته ورشي نو زه به دا کوین سیل کم مطلب تا د $10 دا کوین واغستو او چې کله د دې قیمت ډبل شي مطلب $20 تا پروفټ شي نو ته سیل کولی شي او تا ته به ډالر راشي دا طریقه درته ښیم خو په دې کې وګورئ کته وی زه کوین څنګه کتی شم خو د هغې نه مخکې به موږ ګورو چې بایننس دا کوم انټرفیس دی د دې څه کار دی اوس په دې ځای کې کټګوري زه خپل بیلنس ګورم په ایسټ په کلیک کې دا تا سره په سپورټ کې $10 دی ټیک دا په فنډینګ کې دلته ټرانسفر کولی شي سپورټ تم بوتلی شي فیوچر تم بوتلی شي چېرته ته ټرانسفر کول غواړئ ته کولی شي دا فیوچر دی کله ته فیوچر ټریډینګ کوي دا به مخکې بیا ډسکس کوو فیوچر ټریډینګ څنګه کیږي خو فلحال زموږ بالکل بیسک دی نو موږ به بیسک کورو دا د ټریډ دلته ته ټریډ کولی شي ته کوین اغستې شي الریډي دلته موږ یو ټریډ لګولی دی خو دا به کټ کو کینسل به کو دلته به موږ ټریډ کولی شو مطلب یو کوین دی ته زه دا واخلم او چې کله قیمت د دې ګران شي ما دا پروفټ شي زه دلته سیل کولی شم دا د مارکیټ په دې مارکیټ کې دا ګوره فیورټ دی ته یو کوین ځان ته فیورټ کوي نو به فیورټ لیست ته راشي بی ان بی دی ایتھیریم دی انالیسس کې یا ګوري ټایم په ټایم د هغې پرایس ګوري ته ځان ته فیورټ کولی شي دا د مارکیټ په دې مارکیټ کې ټول کوینونه دي کم کوین ته اخیستل غواړي د دې قیمت ورسره دا
ګور دا AVAX دی دا د دې قیمت دی په 24 غنټو کې دا څومره اپ تللی دی څومره ډاون تللی دی دا می کوین دی فار ایگزامپل په دا وګورو 24 غنټو کې د 28% اپ تللی دی که تا په دې کې لږ ډالر لګولی وی نو په دې ټایم کې بس تا $13 مطلب $10 بس تا پروفیټ و ټیک د دغه شانې نور کوینونه دي نو په دې مارکیټ کې ته کتی شي د کم کوین قیمت اپ تللی دی کم ډاون تللی دی کم کوین واخلم کم کوین ماته پروفیټ راکولی شي خو دا فنډامنټلز وي ټیکنیکل وي دا به مخکې ته زده کوي ما سره دین علاوه هوم په هوم کې دا آپشن وي چې د بایننس سکویر دی څنګه چې ټویټر وي د دې نه هم ته پیسې ګټلی شي خپل فالوور جوړولی شي ټویټ کولی شي څنګه چې ټویټ کوي دغه شان په سکویر ونیم ته پوسټونه کولی شي د هغې نه هم ارنینګ کېږي خو دا به هم په دې کورس کې تا ورو مخکې پته لګي چې څنګه کولی شي په دې 3 ډاټ چې بره ته کلیک کې ټوټل انټرفیس بدلتا تا ته شو چې د بایننس ته څه کتل غواړي A to Z بدلتا تا ته شو کېږي ښه اوس په دې کې مین شی دا دی چې موږ به کوین څنګه اخلو ټیک ده هغې دپاره دا دریم کوم آپشن دی ټریډ ډالر یې خو موږ اخیستي زموږ سره ډالر شته لس ډالر شته لس نیم په دې ټریډ به کلیک کو په ټریډ کلیک کو په دې ټریډ کې ته وګورې دلته موږ سره د کوین نوم لیکل دی مطلب ټون کوین دی که په دې ته کلیک کې ته بل کوین سلیکټ کوي ته زه 1 انچ کوین اخلم بل اخلم ټیک ده فار ایگزامپل په دې ځای کې زه کلیک کوم 1 انچ کوین یا بل کوین زه ګورم نو د هغې طریقه دا ده چې STX SKL دا کوین زه اخیستل غواړم په دې SKL به کلیک کم نو بره ماته راغی د SKL د دې قیمت راته شو چې په دې ټایم کې د دې دا قیمت دی دا بای دی ټیک ده بای آپشن دی ښه اوس که ته دا ګوري چې یار د دې کوین قیمت مخکې څومره نو دا ګورې دلته دا کینډل دی په دې ونې ته کله کلیک کې نو د دې ټوټل ډیټا تا ته شو شي چې یاره د دې قیمت دا ګوره په 1 غنټه مخکې د دې قیمت دومره برتلی تقریبا 6% پمپ شوی بیا کته راغلی شاته هم کتی شي چې شاته د دې قیمت څومره په 1 غنټه کې دا یو کینډل چې جوړیږي دا د یوې غنټې دی مطلب په دې کرنټ غنټې کې د پمپ وهلی دی برتلی اوس بیا واپس ډاون د دویم کرنٹ دا ګوره د 1 غنټه شاته شه بیا بله غنټه داسې که ته اوس وایې چې یاره دا خو یو کینډل دی د یو غنټې که ته غواړې 1 ډے زه وګورم په دې 1 ډے به کلیک کې که ته غواړې د 4 غنټو یو کینډل وګورم نو د دې فایده دا وي تا ته ډیټا پته ولګي چې یاره مخکې د دې کوین څه پوزیشن او راتلونکي وخت کې څه کېدی شي اوس فار ایگزامپل د دې کوین زه بیهیویر چې کول غواړم نو زه به په دې کې د 1 ډے کینډل به وګورم نو دې نه ماته پته ولګي چې یاره یو ورځ مخکې د نن ورځ دا دی پرون ورځ موږ سره د ورکوټې شانې کینډل دی بیا د هغې نه بعد دا بل کینډل دی نو داسې چې شاته ځي په دې ونې ته کلیک کوي دا ګورئ ته دا ټایم هم ښیي چې د دې ورځې دا کینډل دی او د دې قیمت څه و اوس که دې ځای کې موږ وګورو تقریبا ډیټ دی موږ سره 2025 11 29 ونې 0.019 دی ټچ کړی مطلب دا دی چې قیمت د دې ډبل شوی او که داسې شاته لاړ شو موږ 0.050 دومره ټایم مخکې دا ډیټ په دې کینډل ته به راشو او دا موږ سره دلته د دې ډیټ چې دی هغه به شو شي دا د دې ډیټ دی 2025 8/14 باندې مطلب دا دی دا د دې قیمت چې دی اوس د هغې نه 500% ډاون راغلی دی اوس که په دې ځای کې ته دا کوین 10 د دې قیمت که کرنټ موږ وګورو د دې قیمت موږ سره چلیږي 0.010 که په دې کې ته دا کوین واخلې د $10 او دی واپس دې ځای ته راشي قیمت یې خو مخکې تللی دی بیا هم تلی شي که نه نو تا ته به کم سے کم $40 پروفیټ وشي ټیک ده که ان کیس د دې قیمت ډاون راشي مه سیل کوه دا ځان سره هولډ کړه چې کله قیمت د دې اپ شي بیا یې سیل کړه مطلب دا یو کوین دی تا واغستو چې قیمت یې اپ یې سیل کولی شي او که ته سیل کول نه غواړې ته لاس کې به هولډینګ وساته چې کله قیمت برابر شو بیا یې سیل کا نو په سپورټ کې ستا بیا نقصان نه کیږي چې ته کله هم یو کوین واخلې د دې مثال هم داسې دی فزیکل دې څه واخیستل قیمت یې ډاون شوی دی کم شوی دی مه سیل کوه چې کله قیمت زیات شي بیا یې سیل کا ټیک ده نو دا کوینونه به تا سره په دې کې پراته وي داسې شاته موږ لاړ شو د دې پوره ډیټا موږ ته شو کوي نو دا موږ سره د دې کینډلو فایده وي د دې ډیټا شو کوي ښه دا موږ وکتو اوس به راشو موږ اوس ته وایي زه دا کوین اخیستل غواړم ټیک ده دا وګوره بای دویم آپشن دی موږ سره لیمټ
لیمټ مطلب دا دی فار ایگزامپل ته خپل په مرضی ونی یو آرډر لګولی شي دا موږ لیمټ کړی دی لیمټ کې ټیک ده ته وایي د دې قیمت دې ټایم کې 0.011 دی ټیک ده ته وایي دا قیمت چې دی نور ډاون راشي زه به یې اله اخلم نو داسې به وکړي په دې ځای به کلیک کې او دلته به فار ایگزامپل 0.01 دی 0.001 کا ٹھیک ده دسی کا او د $100 اغستل غواړي ته $10 پی لګول غواړم نو $10 به د تا تقریبا میلاو شي 10,500 کدرې قیمت دې ته راغی مطلب تا یو آپشن ولګاو چې کله درې قیمت ډاون شو 0.001 ته راغی اتوماتیک به دستا بای کړل شي واغې د پردار موږ د لیمټ ولګاو برا دلته موږ $10 کو and buy ونه من کلیک کو ٹھیک ده تا آرډر ولګي دوستا په دې ټیم کې بای شوی نه دی آرډر ولګي چې کله د قیمت دې ته راغی دا به بای کړل شي ستاره پارا په دې کم قیمت ونی دې کې تک کته شي دستا هولډینګ دی $10 او دستا آرډر لګیدل دی اوس ته وایي چې یاره دا خو ډیر کم تا لګولې دی خیر ته ماته دا کینسل کا دا به ته کینسل کې بل آرډر کته لګول غواړي ته وایي چې زه زر زر سکلپینګ وکم په لږ ټایم کې ځکه د دې پرایس پته نه لګي چې په کم ټایم کې د دې پرایس چې دی اپ کېدی شي ټایم پې زیات هم لګېدی شي اوس موږ ګورو لیمټ دلته آپشن دی ته په لیمټ هم اخیستی شي د لیمټ مطلب دا وي د یو کوین دی د هغې قیمت په دې ټایم کې فار ایگزامپل ایس کې ایل دی د دې قیمت چلیږي 10.93 0.01093 ته وایي چې یاره د دې قیمت راشي 0.0 صرف 10 ته راشي ټیک ده نو بیا به زه دا کوین اخلم په دې ونې بیا کېږي ستا 1050 کوین ستا کېږي ټیک ده او بای ستا لیمټ ولګېدو دلته ټیک ده اوپن آرډر دا ستا لیمټ ولګېدو چې کله د دې قیمت دې ته راغی نو اتوماتیک به دا ستا بای کړلی شي اوس دا کوین دی که دې ته رانغی نو ستا آرډر به لګېدلی وي هغې پورې چې څو پورې دا کوین ستا بای کړلی شی دی دې نه علاوه د دې څه قسمه فیس نشته نه به د فیس چارج کېږي بس دا ستا آرډر ولګېدو که قیمت راغی اوکې آرډر به دې ایگزیکیوټ شي دا کوین به ستا بای کړلی شي او که ونه لګېدو نو دا به لګېدلی نو ته وایي نه زه دا انتظار نشم کولی کینسل په کینسل به کلیک کړي ستا آرډر به کینسل شي او ستا ډالر به واپس دلته راشي ټیک ده بس ته وایي چې زه په دې کرنټ پرایس باندې زه دا کوین اخیستل غواړم ټیک ده په کرنټ پرایس باندې به څنګه چلو کې بیا به کلیک کې په دې لیمټ دا خو لیمټ دی چې په کوم ځای کې ته لیمټ لګول غواړي مارکیټ ٹھیک ده په مارکیټ به کلیک کې او فار ایگزامپل زه دا کوین اخلم نو دلته ستا ټول اماونټ چې دی هغه دی تقریبا $10 ته په دې کې د $100 اخیستی شي دلته لیکلی هم شي په دې ځای کې فار ایگزامپل 5 لیکلی شي یا ته وایي زه د 10.5 کم ډالر دی ما سره د دې پرسنټیج داسې هم ته اخیستی شي مطلب د ټولو اخلي 10.5 ته وایي نه نو په دې ټایم کې ما 10 کو 10.5 د دې ټولو موږ دا کوین اخلو بای په مارکیټ پرایس باندې مطلب کم پرایس چلیدو په هغه پرایس باندې دا کوین زمونږه راغی او 957 کوینونه موږ ته میلاو شو ټیک ده اوس په فیوچر کې د دې یو کوین قیمت کې $1 شي نو ستا $10 څو ته کنورټ شي $957 ته کنورټ شي ټیک ده تاسو روز دا کوینونه دي اوس ته وایي زه دا کوین سیل کول غواړم د سیل کولو طریقه درته وښیم سیل که د مارکیټ په پرایس سیل کوي سیم طریقه ده د مارکیټ په پرایس باندې که دا کوین سیل کوي نو ته څومره سیل کول غواړي 957 دي داسې د دې به تاته میلاو شي 10.44 ستا ډالر به تاته واپس میلاو شي ټیک ده که ته وایي نه زه لیمټ لګوم په دې کې ما اخیستی دی فار ایگزامپل لیمټ باندې به کلیک کې ته وایي زه دا کوین سیل کول غواړم چې د دې قیمت 0.40 شي مطلب ماته یا 20 شي چې د دې ماته زما پیسې ډبل شي ټیک ده نو په دې کې به راشي لیمټ ته او د دې قیمت به ولګي 0.20 ټیک ده دا ګوره 957 کوینونه دي
تا ته به څو میلاویږي 19 که درې قیمت دې ته راغی ستا ته به 19.14 ډالر به ستا جوړ شي او سیل دا لیمټ موږ ولګو. دا لیمټ اوس زموږ لګېدلی دی هغې پورې به دا لګېدلی وي چې څو پورې د دې قیمت 0.020 ته نیتلی او تا ته به میلاویږي کم سے کم 19 ډالر. کله چې د دې پرایز لاړ دا به اټومیټک دلته سیل شي او تا ته به میلاو شي 19 ډالر، مطلب 9 یا 10 ډالر به تا ته پروفیټ وشي. دا د لیمټ فایده ده. ټیک ده، په دې طریقه دا موږ سیل کولی شو. اوس ته وایي چې نه په دې کرنټ قیمت ونې زه سیل کول غواړم، نو هغې دپاره دا دی ښه دلته زموږ آرډر لګېدلی دی، نو چې کله هم د دې قیمت 0.02 ته لاړ نو دا به ستا اټومیټک سیل شي. دا ګور دا زموږ آرډر لګېدلی دی. ټیک ده، اوس که ته غواړې چې نه زه دا سیل کول غواړم په کرنټ مارکیټ، مطلب څه پرایس چلیږي په دې ونې سیل کول غواړم، دا به کینسل کې آرډر به کینسل کې. ټیک ده، او را به شي دلته لیمټ په ځای به مارکیټ کې، لکه په دې ټایم کې موږ سره په مارکیټ کې 957 دا کوینونه دي. ټیک ده، ډالرو په ځای او د هغې ورت دی 10.47. نو دا به موږ دوباره 957 دلته هم لیکلی شو برا، او دا سلایډ چې دی په دې ونې 100% کو اینډ سیل. زموږ کوینونه سیل شول. اوس موږ سره 0.042 کوینونه پاتې شول ځکه سیل شول، او بای ته که موږ راشو په بای کې به موږ سره زموږ ډالر واپس راشي. دا د سپورټ یو کوین اخیستلو سیل کولو طریقه. ښه په دې کې بیا نور اپشنونه هم دي، مارکیټ په دی، سټاپ لیمټ دی، سټاپ مارکیټ دی، ټریلینګ سټاپ دی، او سی او دی. دا اپشنونه دي دا هم تاسو ایکسپلور کولی شئ، خو مین کوم اپشنونه دي هغه موږ سره یو مارکیټ او یو لیمټ. یو بګنر دپاره پکار دی چې په دې باندې فوکس وکړي، او دا نور چې دا ټایم سره به موږ مخکې ډسکس کوو چې د دې څه فایده وي. خو دا د سپورټ ټریډینګ طریقه ده چې سپورټ ټریډینګ څنګه کیږي او د سپورټ ټریډینګ کوین څنګه هوډ کولی شو، اغستی شو، څنګه سیل کولی شو. نو تقریبا دې ځای پورې موږ زده کړل چې ډالر یې څنګه اغستی شو، سیل کولی څنګه شو، یو کوین څنګه اغستی شو، هغه سیل کولی څنګه شو، لیمټ اینډ مارکیټ پرایس منی. آی هوپ چې ټول به پوه شئ. ښه جي دا هم سره سپورټ ټریډینګ نه بعد راځئ اوس ګورو فیوچر ټریډینګ. جی د سپورټ ټریډینګ طریقه زده کړه، سپورټ ټریډینګ څنګه کیږي، کوین څنګه اخیستل کیږي. اوس راځئ چې ګورو فیوچر ټریډینګ څنګه کیږي. فیوچر ټریډینګ کمپلیټ دل سره دلته شیر کوم چې څنګه موږ فیوچر ټریډ کولی شو. فیوچر ټریډینګ ریسکي هم وي خو د دې پروفیټ هم های وي. که سمارټ طریقې سره یا ټریک سره کوي، سکلپینګ کوي، ډېر ښه پروفیټ هم جنریټ کولی شي. خو راځئ ګورو فیوچر ټریډینګ ویزو. فیوچر ټریډینګ کې سپورټ ټریډینګ تاسو وکتو، په سپورټ ټریډینګ کې پروفیټ چې دی هغه څنګه کیږي چې کله مارکیټ ته یو کوین واغستو د هغې قیمت اپ ځي تا ته پروفیټ کیږي. په فیوچر کې په تا ډیپینډ کوي، ته دواړو طرف نه پروفیټ اخیستی شي. که مارکیټ اپ ځي بیا هم ته پروفیټ اخیستی شي، او که مارکیټ ډاون راځي بیا هم ته پروفیټ کولی شي. څنګه راځئ ګورو. ښه د ټولو نه مخکې به یې زه کو چې فیوچر ټریډینګ دی څه شی. فیوچر ټریډینګ څنګه سپورټ تاسو وکتو په هغې کې کوین سلیکشن دې ځای نه موږ کولی شو. دلته نه موږ فار ایگزامپل په سول ونې فیوچر ټریډ کول غواړو، سول سلیکټ بکو. دې نه بعد بیا موږ سره یو آپشن دی کراس. کراس څه مطلب دی؟ کراس مطلب دا دی، مطلب که ما سره دلته څومره هم فنډ وي، $10 وي، 100 وي، 1000 وي، دا به ټول یوټیلایز کیږي په ټریډ کې. بل موږ سره په دې کې یو آپشن دی آیسولیټډ. دا چې کله دا څومره ډالر ټریډ لګولی وي هغه ډالر به یوټیلایز کیږي، نور اکاونټ به دې سیف وي. بیا بل آپشن دی موږ سره لیوریج. لیوریج څه مطلب دی؟ فار ایگزامپل زه ما سره دی $10 او ته لیوریج اخلي، دا 20x دی. دا به $10 دی ما سره خپل 20x سره ملټیپلای کا، دا شو تقریبا $200. مطلب زما چې کوم ټریډ لګي د $200 به لګي. که زه دا لیوریج ډیر کم مطلب 100 ته راولم 100. ټیک ده، نو ما سره $10 دی او $10 ملټیپلای کا د 100 سره، دا شو $1000. د $1000 به زما ټریډ لګي. زما چې کم پروفیټ کیږي هغه به هم د $1000 په حساب کیږي، او کم نقصان کیږي هغه به هم د $1000 په حساب کیږي. فار ایگزامپل ما سره $10 دی، ما ټریډ ولګو د $1000 100x سره، پروفیټ کیږي. پروفیټ خو راځي ما ته
$1000 हिसाब सर $500 هم کیږي 1000 هم کیږي که ان کیس ما ته نقصان کیږي ما سره هټول خپل $10 دي چې کله $10 نقصان شو زما ټریډ با کلوز شي داسې بنوي چې $1000 پورې با لاس ستا کیږي او ځکه چې موږ ته لیوریج ملاو شي دی او ټریډ به زما اوپن وي نه چې څنګه $10 پوره شي ستا ټریډ به کلوز شي اینڈ ټریډ ختم دا د لیوریج فائدہ وي یا نقصان هم ورته ویل شي خو د لیوریج دا مطلب وي دینه بعد کومه راشو دلته تاسو کته شي بای سیل بای څه مطلب دی او سیل څه مطلب دی فار ایگزامپل $142 د سول قیمت ته ته په دې ټایم کې ټریډ ولګای او ستا ډایریکشن دی بای مطلب که مارکیټ اپ زی تا ته به پروفیټ کیږي او که مارکیټ نیگیټیو ډاون راغی 142 نه 141 ته به نقصان کې راځي نو دا موږ سره بای ټریډ وی په فیوچر کې او سیل سوي سیل مطلب دا وی ک مارکیټ ډاون راځي مطلب تا 142 ونی تا سیل ټریډ لګاو به تاسو ته پریکټیکلی خیم مارکیټ ډاون راځي تا تبا پروفیټ کیږي وس کپا سیل تا لګولای وی او په دې کیس کې مارکیټ اب زی نو تا تبا نقصان کیږي خو وس دې د ډالر موږ څنګه ټرانسفر کولای شو زمون ډالر هټولې په سپورت کې پرتی وي سپورت کې دي نو سپورت نه به مونږه څنګه ټرانسفر کوو دلته دا تاسو کته شي دا د موږ سره کراس ایرو په دې به کلیک کړئ په دې کراس ایرو به کلیک کو په دې ټایم کې موږ سره دي $9.67 ٹھیک ده دا به مونږه کلیک کو په میکسیمم ونی او کنفرم ټرانسفر چې کله موږ ټرانسفر کو زموږ سره دا ډالر فیوچر ته راغلی فیوچر ته موږ ته راغلی $9.67 اوس په دې ټایم کې دا ټریډ اخلم فار ایگزامپل مارکیټ په سپورت کې مم درته خولو چې څه مطلب وي او لیمټ څه مطلب وي زه په مارکیټ ونی ټریډ اخلم که سیل اخلم په دې ټایم کې که زه سیل اخلم فار ایگزامپل د $9 دا ګوره پرسنټیج حساب سره سیل دا په سیل کې ټریډ اخلم اوس که مارکیټ د سول ډاون راځي نو ماته به پروفیټ کیږي زما ټریډ ولګي دا پروفیټ لاس په سکندونه کې به درته شو کیږي مارکیټ وس ډاون راشي زما پروفیټ کیم او که اب زی زما نقصان تزم دا ګوره پروفیټ لاس په سکندونه کې درته شو کیږي خاص زما ټریډ بنديږي کله فار ایگزامپل ټریډ زما اگینست لاړو او د سول قیمت لاړو دلته $155 ته لیکویډیشن پرایس زما ډالر به ختم شي او زما ټریډ به کلوز شي دا د لیکویډیشن د لیکویډیشن وي بل د موږ سره دلته ټي پی موږ څنګه لګو ګوره دا موږ $16 ټریډ لګولې او 21 سنت پروفیټ کې روان یو د فیوچر د نو ډیر زر مارکیټ ډاون راځي موږ به پروفیټ کیو دا کته شي 4.80 موږ پروفیټ کې روان یو 5% پروفیټ کیو دا د فیوچر ځکه فیوچر ډیر زر پروفیټ هم ورکې او ډیر زر نقصان هم ورکې خو بل دې پدې کې موږ سره د آپشن کته وې ز ټي پی لګول غواړم مطلب ټیک پروفیټ یا سټاپ لاس لګول غواړم ما سره $10 دي او ز پدې ټي پی ونه کلیک کم دا ټي پی آپشن دی اوس کا مارکیټ ډاون راځي ک 130 تا دارا غ زما وسمره پروفیټي 8.25 ټیک دا د مخبل ټي پی کې خدا او کدا 150 تلاړ زما وسمره نقصانی دواړه درته شو کوي زما ټي پی او سټاپ لاس دا ټي پی دام ولګي دا او سټاپ لاس هم ولګي دا اوس ک ټي پی هټ کیږي $8 به ماته پروفیټ ملاويږي او ک سټاپ لاس هټ کیږي $5.54 به زما نقصان وي دلته به کنفرم اینڈ زما ټي پی بم ولګي د اوپن آرډر کې ګوره زما ټي پی هم لګیدل سټاپ لاس هم لګیدل خدا تعالی کول شي کله تا پراپر انالیسس کړی وي د مارکیټ درته پته وي په دې ډایرکشن کې وي نو په هغه وخت کې ته چې کله فیوچر ټریډ وکي ود ان فیو منټس ته ډیر ښه پروفیټ اغستې شي او خپل سټاپ لاس ان ټي پی پراپر څنګه سیټ کولای شو دا بم درته مخکې خیم خدا صرف د ټي پی او سټاپ لاس سیټ کولو طریقه وا تاسو ته موخوله خدا زم یو ټریډ د 5% پروفیټ کې $16 موږ لګولیو دا به کته کلوز کول غواړي دلته دا آپشن دی دلته نم تاسو دا کلوز کولای شي په دې به کلیک کړئ کلوز زم یو ټریډ کلوز شو اوس کته غواړي چې مارکیټ ز اپ کې ولګوم فار ایگزامپل ستا پریډکشن دی چې دی زنه مارکیټ اپ زی نو تب راشي دلته به چینج کې دا به بای باندې کلیک کې بای دام بای شو ټیک دا او ز دې ټیم کې بیا $15 لګوم دا زما سلور دا ګوره 4.6 چې څومره ز دا سلایډ دی خو راړم
نو دلته به ماته د ډالر زیاتېږي کمیږي. نو په دې ټیم کې ما د سلایډ تقریبا 51% ته راوستو او بای. اوس که مارکیټ اپ ځي ما ته به پروفټ ملاویږي ځکه ما بای کړی دی، او که ډاون راځي ما ته به نقصان ملاویږي. او دلته هم تاسو ټي پی په دې ځای کلیک کړئ، تاسو دلته ټي پی لګولی شئ. فار ایگزامپل 150 ته که مارکیټ ځي ما ته به 5.63 ډالر د گرین کلر کې دا به پروفټ وي. او که 140 ته مارکیټ ځي 140 ما ته به 1.16 ډالر نقصان کیږي. په خپله به دا ټریډ زما ټي پی او سټاپ لاس مطلب دا دی چې کم مخکې هټ شي ستا به ټریډ کلوز شي، ستا به مزید نقصان نه کیږي. که ټي پی هټ شوه ستا به پروفټ کې کلوز شي، ستا لږ ډالر ای نو هغه به 15 شي 20 به شي، پروفټ کې به خپله کلوز شي. کنفرم ټي پی سټاپ لاس دواړه ولګول. دا د فیوچر ټي پی سټاپ لاس لګولو طریقه او ټریډ لګولو طریقه. په دې کې یو بل طریقه هم وي چې په یو ټایم باندې ته بایم ولګئ او سیل هم ولګئ، هغې ته وي هیج. هیج څنګه کیږي؟ د ټولو نه مخکې تاسو دا ټریډونه چې دا به ټول کلوز کړئ، ټریډ به کلوز کړئ، بیا به راشئ دلته هیج ته د 3 ډاټ دی په دې به کلیک کړئ. په دې چې موږ کلیک کوو نو دلته موږ سره دا آپشن راشي پریفرنس، ټیک ده. په دې به کلیک کړئ او دلته به موږ سره پوزیشن موډ راشي. دا ګوره د پوزیشن موډ دی، د هیج موډ ون وے موډ دی، ټیک ده. نو دا به موږ هیج موډ ته راولو. دې ته په هیج موډ به کلیک کو. چې کله موږ په هیج موډ کلیک کو ډن شو اینڈ دین بیک به لاړ شو واپس. دا ګوره بس بای په ځای موږ سره اوپن لانګ دی، سیل په ځای موږ سره اوپن شارټ دی. اوس زه غواړم په یو ټایم باندې زه 2 ټریډونه ولګو. د دې یو سټریټیجي ده، مخکې به تاسو ته هغه هم ښیم چې هیج موډ باندې موږ څنګه پروفټ جوړولی شو. 50% زه ولګېدم، ما دا پریډکشن وکړو مارکیټ ډاون، زما ټریډ چې کم لګي هغه به سیل لګي. دا زما ټریډ ولګېدو، اوس مارکیټ ډاون راځي ما ته به پروفټ ملاویږي. په سیم ټایم باندې په یو ټایم ما بایم ولګو 100%. دا وګورئ په دې ټایم کې زما ټریډ لګېدل 0.64 سول د څلور نیم ډالرو 4.88 ډالر یو ټریډ سیل بل بای، ټیک ده. اوس که مارکیټ اپ ځي نو زما دا ټریډ به پروفټ ته راځي، او که مارکیټ ډاون راځي زما شارټ والا ټریډ چې کم دی دا به پروفټ ته راځي. خو اټ د اینډ نه به ماته پروفټ کیږي نه به ماته لاس کیږي. هیج موډ اکثر مونږ اکاونټ مینجمنٹ لپاره استعمالو، خو په دې کې داسې طریقې دي چې په هغې باندې تاسو پروفټ جوړولی شئ، هغه به مخکې ډسکس کوو. خو دلته که تاسو ګورئ د هیج موډ څه فایده نشته، خو صرف چې کله څه اکاونټ لیکویډیشن کې د هغې نه بچ کولی شي، یا که تاسو سره آلریډي ټریک وي په هغه ټریک بیس باندې ته که هیج موډ کې ټریډ کول غواړئ ته کولی شي. اوس دا ګوره زموږ یو چې دی 3.10% پروفټ کې دی، 3.52 لاس کې دی. زموږ یو ټریډ به پروفټ ته ځي، یو ټریډ به زموږ لاس ته ځي، ټیک ده. دا د هیج موډ طریقه وي. دلته تاسو ګورئ کلم تاسو ټریډ ولګوئ نو تا ته ښیي تاسو څومره ډالر یې لګولي، هغه درته هم ښیي. دې ځای کې تا ته ښیي انټري پرایس تا سره 141.50 او مارکیټ پرایس مطلب په دې ټایم کې څه پرایس چلیږي 141.7 چې لیکویډیشن مطلب 293 ته راغی ستا اکاونټ لیکویډیټ ختم، ټیک ده. او ډېر سمارټلی دا ټریډینګ کول غواړي، او چې نه پوهیږي نو بالکل دا ټریډ مه کوئ. چې لږ ډېر نالج در سره وشي بالکل ټرای کولی شي. ډېر ریسکي وي، خو صرف د نالج اینڈ لرننګ پرپز دپاره د دې کورس دا حصه ده. ما چې تاسو ته یو طریقه د بالکل زیرو نه شروع کوم او انډه پورې تاسو ته ورسوم، ځکه مخکې مونږ ویلې دي تاسو ته کورس کمپلیټ کوم، خو څه نه څه ایشو راغلی وي. خو دا ځل زه غواړم کمپلیټ کورس بالکل د زیرو نه والا ایډوانس لیوله پورې. خو دا په دې کې که څوک وایي چې یاره دا طریقې ماته راځي، خو هغه بیا هم دا وګورئ. د هغې وجه دا څه ټریکونه یا څه خبره داسې وي چې هغه نوي ایډ کېږي پکې، نو هغه تاسو ته نور هیلپ در کولی شي ټریډینګ کولو کې. بل دلته د کلوز آپشن خو موږ ډسکس کړی دی، ټي پی ایس ایل میم در سره ډسکس کو. بل د لیوریج، که تاسو لیوریج ایډجسټ کوئ نو دلته نه تاسو لیوریج خپل ایډجسټ کولی شئ.
په ټریډ کې هم تاسو ایډجست کولی. فار ایگزامپل دا د 10 ته راولم، ټیک ده، خو دې دپاره تا سره نور فنډ پکار دی چې فنډ در سره وي نو دا ته دلته نه لیوریج ایډجست کولی هم شي. دا وه موږ سره د فیوچر طریقه چې څنګه موږ فیوچر ټریډینګ کولی شو، او د فیوچر ټریډینګ په دې کې موږ کوشش وکړو چې بای سیل لیمټ تاسو خپله لګولی شئ. سپورټ والا طریقه ده. اینډ دې نه بعد د سټاپ لاس طریقه، د ټي پی طریقه، دا ټول مې در سره په دې کې شیر کړل. ښه، په فیوچر ټریډینګ کې بیا کوین ایم، مطلب که تاسو کوینونه ټریډ کول غواړئ، تاسو سره بیټ کوین نو په هغې ته دلته خو په یو ایس ډي ټي کې ټریډ کوو که نه، ډالر واخلو په هغې کې ټریډ کوو، خو دلته تاسو په کوین ایم دا مطلبي تاسو تا سره بیټ کوین نو ته بیټ کوین دلته ټرانسفر کولی شي، په هغې کې ټریډ کولی شي. که تا سره ایتھیریم وي په هغې کې ټریډ کولی شي، که تا سره بی این بی وي نو په هغې کې ټریډ کولی شي. د یو ایس ډي ټي ضرورت نه وي، او نوره طریقه پوره سیم ده. خله بل دی موږ سره آپشن ټریډینګ داسې وي څنګه باینري ټریډینګ وي، د لس منټو د یو منټ داسې کینډلې وي چې هغه کینډل ستا په رینج کې راغلی یا ستا په ډایرکشن کې راشي، نو تا ته 80% 70% بایننس ورکوي. نو دا آپشن هم دلته شي، او دې ته ویم آپشنز ټریډینګ. ډېر ریسکي وي، د دې نه ځان فلحال ډېر زیات لرې ساتئ که ته نیو ټریډر یې. بیا موږ سره سمارټ منی کې څه وي؟ سمارټ منی کې موږ سره دا تاسو کتلی شئ، تاسو فالو کولی شئ ټاپ ټریډرز، ټیک ده، سمارټ سیګنل. او فلحال دا مه ټچ کوئ، انیشیلی دې ځای پورې وګورئ، پریکټس وکئ. څه هم تاسو ته پرابلم وي کمنټ کې شیر کړئ. جی اوس هم خپل ټریډینګ هم وکړو، فیوچر ټریډینګ هم زده کړو، سپورټ ټریډینګ هم زده کړو. اوس راځئ دا ډالر سیل چې دوباره دا سیل کیږي څنګه، هغې دپاره به 3 ډاټ ته دوباره لاړ شو، پی ټو پی منی به کلیک کو، اینډ دا ځل به موږ بای په ځای به په سیل کلیک کو، او بیا به موږ راشو دلته فلټر ته. فلټر کې به ولیکو کم سے کم 2800، ټیک ده، 2800 روپو به سیل کو، او دې نه علاوه اونلی ایزی پیسه به کو اینډ کنفرم. ټیک ده، په دې کې به کسان راشي چې کم ډالر اخلي په ایزي پیسه باندې موږ ته پیمنټ کولی شو. نو لالا ایکسپریس د ټولو نه په ټاپ کې دی، 100% هم دی. په ده به په سیل کلیک کو، آل 2696 روپو ډالر به زمونږ سیل شي. اینډ ها سلیکټ پیمنټ میتھډ، ایزي پیسه به دلته ایډ کو، او ایزی پیسې نمبر دلته به مونږ ایزی پیسې نمبر ایډ کو، کنفرم. خجی پاس کې مونږ ته راغله کم او ټي پی وي هغه به هم راشي، اینډ ډن. ټیک ده، نو دا به اوس مونږ کنفرم کو. کنفرم کولو نه بعد سکسسفولي آرډر به زموږ پلیس شي. په لږ شانې به مونږ د آرډر چې دا کم کو، ځکه لږ شانې فیس به هم 2600 د 2600 روپو به ډالر موږ سیل کو. ویریفای شو، اوس به دا ډالر زمونږ سیل شي. څنګه موږ ته پیسې راغلي نو دلته را به موږ ریلیز کو. تا ته څنګه پیسې میلاو شي که نه، بیا به ته ماته ووایي. ښه جی، دا کس ماته وایي لالا ایکسپریس په پی ټو پی وایي چې یاره ډن. نو موږ به چک کو خپل ایزي پیسه، او پیسې راغلي دي 2600. 3000 موږ ډالر اخیستي وو، 2600 سیل کو، صرف ټرای دپاره، پریکټس دپاره، او ستاسو دپاره. موږ وی تاسو ته پوره کورس کمپلیټ کو. اینڈ پیمنٹ ریسیو زه به دلته کلیک کم، یس ما ته پیمنٹ میلاو شوی دی، اینڈ دلته نه به ډالر ریلیز کم، پیمنٹ ما ویریفای کو. نو دا د ډالرو سیل کولو طریقه. د کورس اولنی حصہ زمونږ ختمیږي چې په هغې کې موږ ایکسچینج وپېژندو، کرپټو کرنسي وپېژنده، څنګه موږ کرپټو کرنسي اخیستی شو، څنګه سیل کولی شو، څنګه ډالر اخیستی شو، څنګه ډالر سیل کولی شو، څنګه فیوچر ټریډینګ کولی شو، او څه ته وایي هیج ټریډینګ. کمپلیټ طریقې مې درته په دې اولنی سیشن کې ختم کړي. دا بالکل بګنرز دپاره څوک شروع کول غواړي نو کوشش دا کړی دی چې بالکل په اسانه ونی او فری آف کاسټ تاسو ته خپل دا کورس پرووایډ کو. دویم زمونږ چې کوم ټریډینګ ټریکس، سټریټیجیز یا ټیکنیکل فنډامنټل کم وس د پیسو ګټلو کم سټیپ دی، هغې ته اوس موږ روانېږو چې په هغې کې به موږ ټیکنیکل فنډامنټل ټریکس، سټریټیجیز، کمپلیټ اے ټو زی دا به ډسکس کوو ون بای ون. په دا باله کېږي چې کله تاسو دا کورس کتلی وي، د دې اولنی سیشن کتلی وي، ستاسو فیډبیک موږ ته میلاو شي، موږ بالکل فری دا کورس پرووایډ کوو تاسو ته. صرف اور صرف ستاسو فیډبیک، پازیټیو فیډبیک هغه موږ ته موټیویشن راکوي. که ستاسو فیډبیک ښه وي نو موږ به زر تر زره تاسو ته کمپلیټ سټریټیجیز چې دی کوشش به کوو تاسو ته کمپلیټ کو، چې تاسو هم بالکل انډیپینډنټلی خپل د کور نه، خپل د آفس نه، یا که سټوډنټ یې خپل د کالج ته
ډیلی ځان ته ارننګ وکړئ او خپل لایف سیټل کړئ. ښه جي شروع کوو خپل ایډوانس کورس.